السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی صاحب محترم څنګه دی؟ ښه یې، جوړ یې، ست مزاجم ښه دی. مفتی صاحب یو مسلې معلومات کوم چې یو کس دی هغه په خپلو پیسو باندې، خپل ذاتي پیسو باندې ځمکه واخلي او د هغې انتقال چې کوم دی هغه د ښځې په نوم باندې کې، په خپل نوم باندې نه کوي، نو آیا د شریعت مطابق دا د دې ښځې کیدی شي که دا د دې سړي کیدی شي؟ دویم دا چې لکه اوس د دې کس د زوی واده دی او کوم جنۍ کور والا چې دی نو هغه یې جایداد لیکي، نو د پلار په ځای پکې د دې ښځې نوم لیکي که نه د سړي نوم به پکې لیکي؟ ګوره، یو سړی که صرف د ښځې په نوم باندې جایداد والي یا د بل چا په نوم والي، نو محض د هغه په نوم باندې جایداد اخیستلو سره دا د هغه نشي، صرف الا دا چې هغې ته قبضه ورکړي او هغې ملکیت کې ورته ورکړي. او دویمه خبره دا ده چې دغه رنګې مسله د زویم ده، که د زوی په نوم باندې دی جایداد ولیکي او که د هغه د ښځې په نوم ولیکي، نو شی همغه دی. که د هغې ته په حق کې مهر کې لیکلی وي او ورکړی وي، بیا خو د هغې شی دی، پوه شو، بیا د هغې مسله ده او هغې سره د بل چا څه کار نشته. هغه د هغې حق مهر دی، ځکه چې د زوی د طرف نه پلار حق مهر ادا کولی شي.